تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات المندوبة وإحياء الليالي. نوافل چکم مزونه دي، نفل مزونه او د شپې د عبادت په نیت باندې ویخ پاتې کېدل اوس د هغې ذکر دی. نفل مزونو مختلف قسمونه ذکر کیږي. یو قسم دی تحیت المسجد، یستحب لمن دخل. اول خود نفل حکم څه دی؟ نفل مزونو حکم دا دی چې یو سړی نفل مز کوي نو په دې نفل مز باندې دته اجر ملاویږي، ثواب ملاویږي. خو که دی نفل نه کوي نو په دې دی ګناهګاریږي نه، نیسلی کېږي په دې باندې دی نه، معاف دی. یستحب لمن دخل المسجد، مستحب دی د هغه چا دپاره چې جومات ته داخل شو ان یصلي رکعتین، چې دی د 2 رکعته لمونځ وکړي قبل الجلوس، مخکې د ناستې نه. جومات ته راغی داخل شو کینی دی نه، دی د 2 رکعته تحیت المسجد وکړي. وخت ته دی وګوري که مکروه وخت نه وي او په دې وخت کې نوافل کیږي نو دی 2 رکعته تحیت المسجد وکړي. وتسمى هذه الصلاة او نوم ورکول کېږي دې مونځ ته تحیت المسجد. تحیت المسجد د دې مونځ نوم چې دی د دې نوم دی تحیت المسجد. دا د جومات شکرانه ده او د جومات په تعظیم کې دی ادا کوي. فان صلى رکعتین بعد ما جلس، که چېرته دی جومات ته راغی او کېناسته، بیا د ناستې نه وروسته بیا پاڅېده او 2 رکعته یې وکړل. فان صلى رکعتین، که چېرته د 2 رکعته لمونځ وکړو بعد ما جلس، وروستو د کېناستو نه، فلا بأس به، هېڅ باک نشته دی، هېڅ پروا نشته دی. جومات ته راغی او ناست نه دی، د 2 رکعته تحیت المسجد وکړو، دا هم درسته. جومات ته راغی کېناسته، وروستو یې خیال راغی پاڅېد تحیت المسجد وکړو، دا هم درسته. وان صلى الفرض عقب دخوله في المسجد، که چېرته د فرض لمونځ وکړو وروستو د داخلېدو نه په جومات کې، جومات ته داخل شو راغی فرض یې وکړل، او صلى صلاة اخرى، یا بل څه لمونځ وکړو، ولم ينوي بها تحیت المسجد، او په دې کې د تحیت المسجد نیت نه دی کړی، یکفیه هذه الصلاة عن تحیت المسجد، نو دا لمونځ د تحیت المسجد په ځای د طرف نه کافي شو. لکه یو سړی دی جومات ته داخل شو د جمع وخت او دی راغی فرض وکړي او دته موقع نه میلاویږي د تحیت المسجد، نو دته بیا هم د تحیت المسجد اجر او ثواب الله رب العزت ورکوي. یا یو سړی دی راغی جومات ته داخل شو د سنتو باندې ودرېدو او سنت یې وکړل، نو په دې کې الله رب العزت دله د سنتو او د تحیت المسجد دواړو اجر ورکوي او ثواب ورکوي. خو بهتره او غوره خبره دا ده یو سړی جومات ته داخل شو که د سنتو دپاره موقع میلاویږي نو د تحیت المسجد جدا وکړي، بیا د خپل سنن ادا کړي. که چېرته داسې نشي کولی صرف د سنتو موقع ده د سره، نو د سنتو چې نیت کوي دې کې دی تحیت المسجد نیت هم وکړي، ځکه چې په سننو کې دی د تحیت المسجد نیت کولی شي. یا نوافل دي لکه 2 نوافل دی ادا کوي لګیا دی او په دې کې دی د 2 دغې نیت وکړي، لکه د تحیت المسجد نیت یې هم وکړو، د تحیت الوضو نیت یې هم وکړو، صلات حاجت نیت یې هم وکړو، دا 2-3 نیتونه یې پکې وکړل، نو دا هم درسته، دا هم د ده دپاره جایز ده، داسې کولی شي. الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.